اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور شوہر والی عورتوں سے مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، لکھنا اللہ کا تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو سوا ہیں ان کے، بشرطے کہ چاہو تم تمہارے مالوں سے۔ محصنین غیر مسافحین، شادی کرنے والے پانی بہانے والے نہیں۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے ساتھ ان عورتوں سے، پس دو تم ان کو ان کی اجرتیں مقررہ۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور نہیں گناہ تم پر اس میں جو باہم راضی ہو گئے تم اس کے ساتھ بعد مقرر کرنے کے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اور جو شخص نہ رکھے تم میں سے طاقت نکاح کرنے کی تو نکاح کرے پاک دامن مومن عورتوں سے، کہ نکاح کرے پاک دامن مومن عورتوں سے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو نکاح کرے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری خادماؤں سے ایمان والیاں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالی جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، پس نکاح کرو تم ان سے ان کے مالکوں کے اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو تم ان کو ان کی اجرتیں دستور کے موافق۔ محصنات غیر مسافحات، شادی کرنے والیاں نہیں پانی بہانے والیاں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں یار۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ منکوحہ بنا لی گئی تو اگر آئیں وہ بدکاری کو۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی اس کی جو آزاد عورتوں پر ہیں سزا سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ بات اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے زنا سے تم میں سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات کہ صبر کرو تم لوگ بہتر ہیں تمہارے لیے۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم والا ہے۔ دا دی سورۃ النساء والا انم نمبر حکم کی اللہ جل شانہ مزید وضاحت بیان فرمائی۔ دینا مخ کی آیتونو کی اللہ جل شانہ دی محرمات بیان فرمایلو اہل ایمان دی پارا چې کومو زنانو سره تاسو دی پارا نکاح کون حرام دی، نو هغې دی پارا درې اسباب وو۔ یو سبب دی نسب وو چې کومه ښځه په نسب کې وي، خور شوه، لور شوه او مور شوه، یعنی مور بیا د مور نه پاسه مور ولا مور دغه رنګې دا نسب سره تعلق ساتي، لور دا نسب سره تعلق ساتي، خور دا نسب سره تعلق ساتي، نو دی یو سبب د نسب وو، یعنی بعض رشتې د نسبیت د وجې نه حرام وي، او بل سبب حرمت بالمصاهرت و، مصاهرت سخرګنۍ ته ویلی شي، ما یوه ښځه وکړه نو د ما ښځې مور په ما باندې علی الابد حرامه شوه، اگر چې ما صرف نکاح کړی وي هغې سره مې کورولۍ نه وي کړه، چې صرف نکاح وشو، نکاح نه بعد ما مثال فارغه کړه، طلاق رالو، خلا راله، بیا هم د دې ښځې مور په علی الابد ما باندې حرامه ده، نو دې ته ویلی شي حرمت بالمصاهرت. همدارنګې دې ولا خور هم حرامه ده، خو خور ولا مسله بیا صورت بدل ده، خور ولې کې دا صورت بدل ده چې که دا ښځه فارغه کړي که کورولۍ دې کړی بیا بلې سره بیا هم نکاح جایز ده، خو مور سره نه ده جایز. او دریم سبب د نکاح دا او نکاح د پاره محرماتو کې دریم سبب دا و چې یوه ښځه د چا په نکاح کې وي هغې سره نشي کوی. نو د دوو اسبابو کې 14 اقسام بیان شوي، د یو سبب ولا یو قسم د نن دغه پیله آیت کې ده والمحصنات، کوم سبب چې یوه ښځه د چا په نکاح کې وي دې ته ویلی شي دا سبب د دې حرمت د نکاح دپاره، نو هغې سره نکاح کول حرام نه دي، همدې سبب کې دا یو قسم راغلی ده. نو الله پاک د اول نمبر آیت کې د دې حکم بیان فرمایي. بیا دویم حکم کې دا مونږ ته فرمایي چې که بیا چېرته تاسو مهنګایي د وجې نه، غربت د وجې نه د آزادو ښځو سره نکاح نشئ کول، بیا باندې وینځو باندې ګزاره کوئ، بیا هغې کې تفصیلي حکم ده. نو اول آیت کې الله جل شانه فرمایي والمحصنات من النساء، او هغه د محصنات، د محصنات جمع ده د محصنتون، لفظ محصنتون د احسان نه ده، محصنات مطلب شوهر والیان، احصنت المرأة ښځې رشته وکړه، خوندې وکړو، یعنی د احسان والا شوه ښځه. د لفظ احسان قرآن کریم کې یعنی حمزه ح صاد الف نون، احسان، احسان نه سین سره نه صاد سره، لفظ احسان قرآن کریم کې څلور معنو سره راغلی ده. یو دغې معنی سره ده چې شادي شده محسن، شادي شده سړی، یا محسنتون شادي شده ښځه، یو دا معنا ده دې معنی سره. دویم آزاد معنی سره هم راغله، محسن مطلب آزاد مسلمان یا آزاد انسان. دریم د اسلام معنی سره هم راغله، احسان په معنی د اسلام سره. او سلورم په پاکدمنی معنی سره هم راغله، والمحصنات من النساء، او پاکیزه ښځې د مسلمانو والا. نو دا څلور معنو سره راغله. دلته اوله معنا مراد ده چې محصنات هغه ښځې چې د هغوی ودونه شوي وي، نکاح شوی وي. نو الله پاک فرمایي چې هغه ښځې چې نکاحونه شوي وي، ودونه شوي وي، الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالک وي ښي لاسونه د تاسو. اوس د دې آیت تعلق د تیر آیت سره ده. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، دې سره تعلق ده. وحرمت علیکم المحصنات من النساء، دې آیت تعلق د هغې سره ده. یعنی د آیت نمبر 23 کې چې کوم حرمت راغله، حرمت علیکم المحصنات، او حرام کړي شوي دي په تاسو باندې هغه د میړونو والا ښځې، شادي شده ښځې چې میړونه موجود وي، من النساء د ښځو نه، الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه ښځې چې مالک شوي وي ښي لاسونه د تاسو، د تاسو لاسونه د هغوی مالک وي، مراد وینه باندې ده، وینځه، دا بغیر د نکاح نه هم تاسو ته حلاله، دې سره کورولای کوی شي. کوم محرمات چې بیان شو 15 قسم، د هغوی نه علاوه باندې وینځه تاسو ته حلاله ده. کتاب الله علیکم، دا لیکن دی د الله والا په تاسو باندې. دا کتاب الله کې مفعول مطلق دی ته ویل شي، ای کتب الله علیکم، دا تاسو باندې الله لیکلی فرض کړي دي. واحل لکم ما وراء ذلکم،
او حلال کړي شوی دا نکاح تاسو د پاره سوا د دغه 15 قسمونه ورا ازالکم د کوم 15 اقسام چې بیان شو دین علاوه خزي تاسو ته حلال دي ان تبتغوا باموالکم ها په دې شرط سره چې تاسو تلاش کوي زنونو د پاره خزي باموالکم یعنی په عوض د مالونو خپل سره مطلب دا چې د خزا کون په نکاح کې د پاره شرط مال د چې بدلی کې به مال ورکه مہر د نکاح د پاره شرط مہر د مہر نه بغیر خزه ته نشي نکاح کول یو شرط دا محصنین غیر مصافحین او دویم د شرط سره چې تاسو خپل ځان پاکدمن جوړون کی وي دلته کې اوس محسنین لفظ په پاکدمنی سره راغله ده محسنین تاسو پاکدمنی حاصلون مقصد وي غیر مصافحین صرف او به بیانون مو مقصد نه وي قرآن کریم بعض اوقات کنایاتو طرف ته سي کنه اوس بو بیانونه بهانه پانی بهانه دینه مراد څه شي ده انزال دی منی چې صرف دا مونږ چې خپل ځان یا خوي شهوت فرغون وي دا مقصد نه وي بلکې خپل ځان محسن جوړون وي پاک دمن جوړون وي د نکاح نه دا مقصد وي فمستمتعتم به منهن پس څوک چې فائدہ اوچتول غواړي په خزه سره منهن د دو خزونه فمستمتعتم چې څوک فائدہ حاصلول غواړي د تاسو نه منهن د دې خزونه د ایمان والا خزونه فآتوهن اجورهن فریضه بیا به تاسو ور کوي دوی ته مہرونه د دوی چې کوم مقرر شوی دي کوم مہر مقرر ده ابو دوی یعنی نکاح دی وتړلو اوس تا غینه فائدہ اوچتول غواړي نو ول مہر ورکا مسئله هم دغه دغه دی بنځان پوي کی مای وی خزه سره نکاح وکړو نو زبو دې ته مہر ورکوم مہر حواله کوم اغینه بعد بده دې جسم نه فائدہ حاصل ور غواړم ها کبه خزه خون په دې رضا شي چې خیر د مہر بعد کې راکا خزه رضی شي خپل خزه خون ته وی چې ماته مہر بعد کې راکا بیا ټیک ده خو شرط دغه د چاولي وی ته ویر کی وجه صدا د مہر د بزعی بدل د بزعی ویل شي د خزه شرمګاته ګوري دا قرآن دا کنه قرآن کې بیا پټه خبرې نه وي چې کومه خبره وی کل کر صریح صراحت سره به بیانو د مہر حکم صدا مہر د خزه د شرمګا بدل دا نو خزه بو تا خپل ناموس خپل شرمګا اله درکوي چې ته مہر ویر کی مہر حواله کې اله بو ته دغه جسم نه استفاده کوي دیو جن الله پاک فرمای فمستمتعتم به منهن پس کچری چې کله تاسو فائدہ حاصل اول غواړئ د مہر ذریعہ سره منهن د دې خزونه فآتوهن اجورهن به دوی تخپل مہرونه ورکي فریضه چې کوم مقرر شوی دي ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه الله پاک ډیر کریم رب د موږ ته رخصت لیار خمخاره کوي ضروری ده چې مہر حواله کړي خو بیا فرمای ولا جناح علیکم تاسو باندې ګناه نشته فيما تراضیتم به من بعد الفریضه چې په کوم شی باندې تاسو خپل کې خزه خوند رضی شو د فرض کولو نه بعد یا خزه وی چې سره غواړم نه یا مې بزمکه لیکلی ده نه غواړم کور مې لیکله نه غواړم لستو لسونا مې لیکلی ده یواتو لاره ته وکړه دا د ښځې خاوند خپله کې رضا ده چې ښځه وي چې سره غواړم نه بس خبره صحیح ده بیا جواز شته پکې ان الله کان علیما حکیما الله پاک فرمایي زه علم والا یم حکمت والا یم مطلب دا چې د ته معافي کې بیا خیر د مه ورکوه او ځان نه د اوسان مه جوړوي چې هغې معاف کړی نه وي ته نه پکې مهرونه خورې دا قرضا ده مہر دا بخپل پورا وي ته ادا کوي دا حکم دی 15 نمبر 15 نمبر کومه محصنه خزه چې د مسلمانو د لپاره حرام ده هغې سره نکاح کول د هغې حکم چې نکاح شوی هغې سره خو نکاح نه کیږي اوس الله جل شانو د رخصت والا یو بل صورت بیان فرمایي چې که چیرې تاسو د حلال آزادو خزو سره نکاح وس نه لرئ نو بیا باندې وینځه هغې نه تاسو خپل حاجت پوره کول شي خو دې مسئلې باندې اول ځان پوه کړئ چونکې مغربیان عالم کفر د اسلام خلاف د پروپاګاندا کې ډیر تیز دي د هغوی د اسلام نه چې خلک بدزن کوي په دې طریقې بدزن کوي چې بای مسلمان د مسلمانو قرآن خو خلکو ته د غلامي ولا تعلیم ورکوي چې غلامان جوړ کوي قطعا داسې نه ده دا د غلامی چې کوم سیستم په دنیا کې چلیدو د اسلام نه چلو کړه د اسلام نه مخکې دا نظام چلیدو اسلام په دې کې اصلاحات وکړو
چې کوم خلق به غلامان بن کر راغلو یا به وینځې باندې جوړې شوې هغې ته قرآن کریم اسلام حقوق ویر کو د هغوی اسلام نه مخکې به هغوی د زناورو مثال و الله جل شانه هغوی ته حقوق ویر کو او بل د امام شاه ولی الله صاحب فلسفه کا وګورئ هغه ډېر په وضاحت سره دې باندې بحث کړی د حجت الله البالغه ډېر عجیب فلسفه یې پیش کړی امام شاه ولی الله هغه په دې باندې ډېر صراحت سره بحث کړی دا چې د اسلام مزاج مطابق قرآن و سنت اسلام دین محمدی انسانیت ته د حریت تعلیم ورکړه نه د غلامي ولا تعلیم دی وجه نه خو الله جل شانه په کفاراتو کې د وینځو د غلامانو ازادي تعلیم ورکوي او نبی علیہ السلام د غلامانو آزادونو حکم ورکوي ګورئ یو سړی قسم وخوړو بیا قسم ور باندې حانث شو نو قسم کې چې حانث شو نو هغه په لاغه څه شي دا کفاراتو کې څه شي دا چې غلام بو آزاد دی ورکه نو د قسم د غلام سره څه تعلق ده الله پاک غلام در باندې ازادي دی وجنه ته غلامی ولا سیستم ختم شي خو چون کې اسلام هغه زمانه کې نو دین رغلو اسلام بالکلیه د سیستم نشو ختمول اسلام ورکه اصلاحات کړی دي نو دغه غلام جوړاون یا وینځه جوړاون دا نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده یو مباح عمل ده مفسرین فرمای دا یو مباح عمل ده ها چې په دنیا کې دا سیستم چلیدو اسلام په هغې باندې عمل چلو کو چې ختم شو اسلام د دې تعلیم ورکړي چې دا ختم کړي اوس یو سړی خپل طرف نه لاړ شي او ښځه راولي چې دا مې ځان ته وینځه جوړه کړه دا نشي کېدل عالمی دنیا کې چې قانون جوړ ده اقوام متحده دا قانون جوړ کړی ده په دې اقوام متحده دې قانون کې تمام اسلامي ملکونو په دې باندې د سختونه کړي دي چې بای څوک به غلام نه جوړي اسلام دې تایید کوي بالکل دا معاهده بهتره معاهده ده چې څوک به په جنگونو کې یو ملک فتح شي نو هغې کې به څوک وینځي غلامان نه جوړي اسلام دې معاهده او دې قانون حمایت کوي خو دا مجبوري په طور باندې چې چونکې هغه زمانه کې دا سیستم وو نو اسلام هغوی ته حقوق ورکو نو الله پاک فرمایي ومن لم يستطع منکم او څوک چې طاقت نه لري د تاسو نه طولا طاقت نه لري ان ينكح المحصنات المؤمنات چې د نکاح وکړي د محسن ښځو سره د ایمان والا محسن ښځو سره فمما ملکت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات نو بیا نکاح دی وکړي تاسو نه د تاسو وینځي ایمان ولا وینځي چې کوم دي د تاسو سره هغه سره د نکاح وکړي والله اعلم بایمانکم الله پاک فرمایي تاسو ایمانونه زه پیژنم بعضکم من بعض تاسو بعض د بعضو نه یې یعنی دوی ته په سپک نظر مه ګورئ د وینځو ته چې وینځه سپکه ده نو زه به دې سره نکاح کوم تاسو بعض انسانان یې وینځې غلامان هم انسانان دي تاسو هم انسانان یې فانکحوهن باذن اهلهن ها نکاح وکړئ دوی سره خو په اذن دی مولا دی دوی سره چې د چا وینځه ده د هغې په اجازت سره هغې اجازت نه بغیر سره نکاح نشئ کول وآتوهن اجورهن بالمعروف دا بیا در اخر پورې الله پاک دی وینځو والا حقوق بیان فرمای او چونکې وینځه شته نه ده ترجمه کو تفسیر ضرورت پکې نشته ها اخر کې الله جل شانو فرمای ولا متخذات اخدان چونکې دا وینځه دا په معاشره کې یو لږ سپک شمارل شي دی وجې نه الله جل شانو سره یو قید ولګولو قید دا ولګولو چې دوی نه بدکري کوونکي وي دغه وینځي چې بدکري نه کوي او نه نیونکي وي اشنا لره یار لره مفسرینو دلته چې کوم لفظ استعمال کړه بوای فرینډ چې دا پکې نه وي نن سبا یاران اشنا الله جل شانو فرمایي چې نکاح سره کوي وینځو سره خو دا کار پکې نه وي چې دا مې بوای فرینډ ده دا مې یار ده یارانې پکې نه وي پاکیزګي حاصلونو دپاره احسان حاصلونو دپاره سره حلال نکاح وکړي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هغه د میړونو والا ښځې مګر هغه چې مالک شوي دي خلاسونه د تاسو یعنی حرمت علیکم المحصنات حرام کړي شوي دي په تاسو باندې هغه میړونو والا ښځې مګر هغه چې مالک شوي دي خلاسونه د تاسو ایمان جمع د یمین د خلاص ته ویل شي دا د قرآن کریم سخون د انداز د کلام دغه ده چې د لاس ذکر کوي نو د خلاص ولا ځکه خلاص کې برکت وي نو الله پاک فرمایي چې تاسو باندې د میړونو ولا ښځې حرام دي مګر دا چې مالک وی خلصونه دي تاسو کتاب الله علیکم لیکن دی د الله والا په تاسو باندې یعنی کتب الله علیکم دا الله پاک لیکن کړي تاسو باندې فرض کړي دي
واحل لکم او حلال کړي شوي دي تاسو د پاره ما وراء ذالکم هغه ښځې چې سوا د دونه دي چې د کوم 15 قسمونه بیان شو دین علاوه تاسو ته حلال دي ان تبتغوا باموالکم په شرط دې سره چې تلاش کوي تاسو په مالونو خپلو سره اموال جمع دی مال دا محسنینا دس حال کی چی نکاح کون کی وی غیر مصافحین نہ تو یون کی وی ابولرا دا مقصد مونی چې صرف اوبت علی کوي خپل ځان یخ کوي دا مقصد نوی بلکې احسان پاک دمنی حاصل ونوي فمستمتعتم پس چې کومه فائدہ حاصل کوي تاسو به په دې مہر سره منهن د دې خزنا فآتوهن نو ور کوي دوی ته اجورهن مہر دی دوی فریضه مقرر شوه ولا جناح علیکم او نشتا گناہ په تاسو باندې فیما په غشی کی تراضیتم به من بعد الفریضه چې باهمی رضامن شي تاسو په هغه سره پس ته مقرر کوونونه یعنی مہر مقرر کړه د لستولې او خځې ته ویل چې بس غریب یې مې راکوزا یا یو تو لاره کزا الله پاک فرمای دی کې ګناه نشته ان الله کان علیما حکیما بشکا الله پاک علم والا حکمت والا دا او د خزینن سبستام نه خزه د مہر سوري لیکي دي لپاره چې صبر تعالی دی کر سره دوسی کی چې بیا خره تعالی دی الله مده معاف کی دا شډیر زیاته ده د بیت بری ده زه خو چې ته مجلس ته نکاح تلار شم کراو دغه زیاته سونی لیکي به صفاوي ته پلار ته چې واجی سه د لور چې ورکه اعتماد وجه نه ورکه که اعتماد دین اکثر خلک دا یی کنه چې بای مہر زیات دی لپاره لیکو چې سبا می تنګوي نه چې دوره دوس دا اعتماد دی ور باندې نشته خو مې ورکه ولور کنه چې ته نه په دې ډېرې کې چې سبب می تنګوي خدا مطلب چې د اوس د بغیرت د مې ور کولو سړی ته ګوره کنه چې سړی ایماندار ده د خدای خوف لري سنه سو سبب تنګون نه کوي خور لور ورکا چې پوهیږي چې تا سبب تنګون کوي مې ور کوي په سونی سرویس ما خو مخکې مارس کړو د کچره تلاړ شي یو کس د ماته څوک وخی چې هغه د عدالت پترو باندې د خپل خور لور ور مہر حاصل کړي نه شي حاصلوي ځان ستړه کته حاصل کوي په عدالت کې ټول حرام خور سور د انسانیت دشمنان ججان او وکیلان ناس اونه بو تو مہر والے ولا کته وینا والے دی وجنا نکاح کې د شي تکتن پکار دي چې سره سره انسان بچای وي سړیتوب د خدای خوف پکې وي هغه سره رښتې کون پکار دي ان الله كان عليما حكيما بشكا الله پاک علم ولدا او حکمت ولدا ومن لم يستطع منكم اسوک چې طاقت نه لري د تاسو نه ومن لم يستطع منكم طولا اسوک طاقت نه لري د تاسو نه اينكح المحصنات المؤمنات چې نکاح کی د پاک دمنو ایمان والو سره فمما ملكت ايمانكم نو نکاح دیو کی دی اغو سرا چی مالک دی خلاسونا دی تاسو من فتیاتکم المؤمنات دی تاسو وینزونا ایمان والا یعنی دی تاسو کم ایمان والا وینزی دی اغوی سرا واللہ اعلم بی ایمانکم واللہ پاک دیر خپویگی پو ایمانونو دی تاسو بعضکم من بعض دی تاسو دی بعضو ندی یعنی انسانیت سلسلہ دا که آزاد دا که غلام دا آزاد دی غلام نا پیدا شو غلام دی آزاد نا پیدا شو فانکحوهن باذن اهلهن نو نکاحو کی تاسو دوی سرا په اجازت دی مالکانو دی دوی سرا وآتوهن اجورهن او ویر کئی دوی تا مہرونا دی دوی بالمعروف دستور موافق محصنات دس حال کی چی نکاح کون کی وی دوی غیر مصافحات بیون کی نوی ابولرا ولا متخذات اخدان او نوی جوڑون کی یاران لرا اشنا پکی نیون نہیں اخدان جمع د خدن دا یار تویل شي اشنا تا فاذا احصنا پس کلا چی نکاح وکړل شي فان اتینا بفاحشه بکچیر رتلن کی داوین زاپو زنا سرا فعليهن نو په دوی باندې نصف ما علی المحصنات من العذاب نیم د اغدا چې کوم په شادی شده آزاد خزو باندې د سزا نه دی باندې ځان پور کوي اسلامی تعلیماتو کې د غلام حقوق د آزاد سړی په نیمګي دي نیم په نیمه دي همدارنګه د وینځ خزې
چې څومره حقوق دي هغه د آزاد ښځې په نیمې باندې دي. نو الله پاک فرمایي چې که چیرې دغه وینځه زنا طرف ته لاړه شي، زنا وکړي، نو دې ته به نیمه سزا د هغې وي چې کومه آزادې ته میلویږي. آزاده ښځه چې نکاح یې نه وي شوی او زنا وکړي، هغې 100 کوړي دي، او وینځه چې نکاح یې نه وي شوی او زنا وکړي، د هغې والا به 50 کوړي وي. نو الله پاک فرمایي فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب. نو په وینځې باندې چې زنا وکړي، نیمه سزا د هغې ده چې کوم په آزادو باندې ده. ذلک لمن خشی العنت منکم، دا خبره د هغه چا دپاره چې ډریږي د زنا نه د تاسو نه. وان تصبروا خیر لکم، او دا خبره چې صبر وکئ تاسو بهتر ده تاسو لره. والله غفور رحیم، والله پاک بخونکی ده او رحم والا ده. الله دې موږ ته عمل کوي. امين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.